چې د زنانو مدرسه چلول څنګه دي. د مدرسه زنانو مدرسه که زمانه ذاتی تپوس کې نو زمانه د خوخه علم حاصلول دومره قدر پکار دي د زنانو. نو موږ د علماو مقابله په دې خبره کې نشو کولی، خو ځان ساتئ چې سړی د شپول نه غیر چاپېره ګرځي که نه، د فصل ته د زمیندارو شپول کړی او تا ګډې او بیزې پریښي دي او هغه د شپول نه غیر چاپېره تاویږي، نو یو ځل ځان له په شپول څه ښکري مري ووایي او دننه فصل ته ور واوړي. نو دا یو رای ده زما او یو د علماو. نو علماو ته موږ نشو رسېدی، خو زما رای دا ده چې د زنانو ته په کور کې سړی دا ابتدایي کتابونه دونه ووایي چې د فرایضو د مانځه او د روجې النساء ورته ووایي چې کم د هغې سره متعلق خبرې دي، او نور خو چلیږي ټول علما او وفاق او د هغې نصاب دی خپل مستقل طور باندې. نو زه خو یم د دې خبرې خو تپوس ځکه نه و پکار چې په دې ټول ملک کې دا د مدرسې دي. نو بهرحال خو دې ملګري تپوس کړی، ما داسې غوندې جواب تاسو له درکړه چې نه راته دا ویم چې مې چلوئ او نه راته دا ویم چې ګناه ده، خو خطره پکې شته، خطره پکې شته، نو احتیاط پکار دی. ښه بیا د خپل شاګردې سره نکاح خدا لانجه پکې دا قلته ده که نه، تی ویني څنګه چې ته ورسره نکاح کې، نکاح خو سره ښه ده، نکاح خو یوه زاده جنۍ ده، نکاح ورسره وکړه، خو تا لیدلې څنګه ده. ما ته دلته کې یو مدرسې والا ووایي چې ته راځه زمونږ ته د حدیثو دا کتابونه راته یاد کړه، دا به پړاوې. مې دا به چا ته پړاوم، ستاسو مدرسه کې خو دوره حدیث نشته وې، دا به زنانو ته. مې پیریانو ته سبق نشم ویلی، پیریانو ته سبق نشم. او بیا له هغه غوږونو ته هغه شی ور واچوي، هغه ککوړي غوندې نه دي جنۍ ده، او تا ورسره نکاح وکړه، تین تار دې ورسره برابر کړه، نو ویې خبره پوه شوې. او دایم لیکلي چې مخکې ښځه موجوده وي، نه نکاح خو څلورو پورې شته دی، خو ټکی پکې دی. قرآن شریف کې الله وایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. دو زنانه وکړئ، درې څلور وکړئ، خو که یریدئ چې انصاف به ونه کوي نو بیا یوه. ان خفتم ألا تعدلوا، او په دې زمانه کې انصاف عدل دا چې کوم دی ډېر مشکل دی. په دې یوه اکتفا وکړئ، د دې یوې نه خلک په تېښته دی وړې وله پیدا نه کړو. په خبره پوه شوې؟ نو نور یې مه کوئ، قلارې کښېنئ. بهرحال دا کوترې په کور کې ساتل څنګه دي؟ دانې به ورته اچې، او بعضې سپینې کوترې، بعضې تورې کوترې، خوراک به ورله ورکوې چې ډېرې شي، خرڅې به یې کړې. خبره پوه شوې؟ او دا بعضې خلک وایي چې دا سپېره دي، نه د سپېر بیا خو حرم شریف پکار وي چې سپېره وي. په حرم شریف کې په لکونو کوترې دي، مسجد نبوي کې په لکونو کوترې دي. خیال کې مې راځي؟ په کوترو باندې، په کوترو کې سپېروالی نشته. یا د خدای بندګانو په دې خو ما چې کوم دی د سفر بیان کړی و، هیڅ چیز کې سپېروالی نشته. سپېروالی ما او تا کې دی چې موږ مونځ نه کوو، موږ ذکر نه کوو، موږ تلاوت نه کوو، موږ د سنتو اتباع نه کوو. کوترې دي ساتې او حلالوې کله کله. هغه مرغۍ مه ساته چې هغه ته په قید کې واچې، هغه مرغۍ ساتل ښه نه دي. چې کومه مرغۍ ازاده تي په قید، دا کوتره داسې مرغۍ ده چې دا په قید کې نه اچولی کېږي. هغه خو که د تا دلته ځان سره عادت یې کړې
او بیا دې خرڅ کړي واپس تا کره بیا راځي هم خرما هم ثواب هم بیا په خرڅ کړي هم بیا چې کوم دی واپس به بیا راشي نو دا خو ماته نه ده معلومه نور څه پکې او خو کوترې دي مرغۍ ده او ازاده مرغۍ ده ساتلو کې دا خو خلک دې دپاره ساتي چې اګۍ به اچوي بچي به راوړي ډېرېږي به نو چې ډېرېږي نو خرڅی به یې که نه تا 10 کوترې ساتلي دي او هغې بچي راوړل 2 بچي راوړي خیال کې راله نو 13 کوترې شوې نو 20 به ترې خرڅې کړې که نه نو دا خو پیسې کوي که نه هسې خو مفته کالذي نه دي ښه دا ملګري لیکلي چې عاق کولی شي د پلار د مرګ نه پس د اولاد ته حصه نه میلاوي ګوره دا عاق کېدل عاق لفظي معنا ده نافرمانی د مور او پلار د مور پلار نافرمانی یو سړی دی چې هغه د مور پلار نافرمان دی د مور پلار بېادبي کوي وهل ټکول کوي مور پلار ورته وایي چې ته عاق یې وکړه د مور پلار نافرمان دی عظیم الشانه ګناه ده د مور او د پلار دومره حقوق په احادیثو کې راغلي دي یو حدیث مبارک کې دا راغلي رسول الله مبارک فرمای که زما مور ژوندی وی او زه په مانځه ولاړ وی او هغې ما ته اعلان آواز کړی وی چې یا محمد نو ما به ورته ویلی وی چې لبیک یا امي ای مورې څه وی زه حاضر یم مطلب د مور پلار دونه حق الوالد وسخطه فی سخار د الله رضامندي د پلار پر رضامندۍ کې ده پاتې شو دا چې محرومه کول د حصې نه چې څو پورې کافر شوی نه نو د حصې نه نشي محرومه کولی چې دا بچی کافر شو نعوذ بالله نو بیا د پلار نه حصه نشي وړی نو کافر خو نه دی مسلمان دی نافرمان دی لوی عظیم الشان ګناه لکه د سودخور ته وګوره د رشوت خور ته وګوره د زناکار ته وګوره څومره لوی جرم دی د سود اویا غټ اویا ګناهونه دي ادنا یې دا ده چې د خپلې مور سره بدعملي وکړي د سود په دې معاشره کې سود شته که نشته نن ټول کاروبار په سود باندې روان دی نو که دا یو سړی د مور پلار نافرماني کوي ټیک دا مجرم دی خراب دی ناکاره دی خو کافر نه دی نو چې کافر نه دی د دې وجې نه چې کوم دی دا دغه حصې نه یې محرومه کوه حصې نه خو اسان کار دی محروم کوه ځمکه ده په بل پسې انتقال که په نورو زامنو پسې خو نو ځان له دې ګناه ده خرابه ښه دا ملګري وایي چې ما خوب لیدلی کعبه کې یو طرف ته ښځې دي یو طرف ته سړي دي او ښځې اواز کوي چې هم چې مونږ یو شو دا دې زمانې هغه فتنو ته اشاره ده چې هغه ښځې وایي چې مونږ به د سړو سره شانه بشا کرینګې داسې وایي که څه وایي شانه بشا ښځه سړي ته نشي رسېدی خبره پوه شوې د دې خو دا مطلب دی چې نه که دا خبره چې مونږ د سړو په شانتې کامل عمل والا مسلمانانې او نیکانې صالحانې جوړې شو نو دا ټیک خبره ده خو پاتې شو دا خبره چې زمونږ ته د هغه مقام او مرتبه میلاو شي چې کوم سړو ته میلاو ده دا غلطه خبره ده نشي میلاوېدی مسله باندې پوه شوې مطلب یې دغه دی ښه ته راځي که نه چې چا سره چې ټوپک یې هغه ته هم ورځي خبره باندې پوه شوې یو سړي کار چاته کړ چا سره جګړه کړې وه نو هغه زوی بیا هغه سړي ته عذر کو چې یاره زما د پلار نه مه خفه کېږه د هغه بلډ پرېشر خېږي نو هغه وته بلډ پرېشر یې صرف ما ته خېږي زموږ دې کلي کې اخوا ځوانان دي طارق او جاوید وایي چې ته طارق او جاوید ته خو یې بلډ پرېشر ونه ختو خو دا طارق دغه چې کوم دی بلډ پرېشر یې ما ته خېږي تاسو غصه راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
چې کم وخت غوسه درشه ده هر مانځه پسې که داسې نه سار ماښام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سل پیرې وایه انشاءالله خدای به دې غوسه ختم کړي او درود شریف ډېر وایه درود شریف انشاءالله د درود شریف په برکت باندې خدای پاک دا غوسه ختمه کړي خو دې غوسې ته خیال کوه دا د دین دپاره استعمال که دا غوسه دا د هسې اخوا دې خوا خبرو دپاره مه استعمالوه دا ملګري فریاد لیکلی دی چې تعلیم مې م کړی دی ښه لس کاله وشو محنت کومه نوکري نه میلاویږي او کاروبار مې نشته قرضونه را باندې وړېدلي دي وروره دې کې شک نشته ټینشن به خامخا د زمانې دا حالات داسې دي چې مهنګایي ده ګراني ده او د حکومتونو ظلم دی ورسره چې کوم دی دا مهنګایي او ګراني راغلي د دې وجې نه ده چې معاشره کې سود عام دی او دا د کافرو دارو په موږ باندې پروت هم ځکه دی چې رشوت عام دی نو دا خبره ټیک ده چې دې په وجه باندې سړي ته خامخا ټینشن وي د ګرانۍ په وجه او چې بیا د سړي څه کاروبار هم نه وي خو دا ده چې زموږ سره بله لار نشته بغیر د الله پاک د در د ډبولو نه بس د الله در کې به پراته یو خیال کې مراله دا خواجه عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ او شاعر تیر شوی دی او د تانوي صاحب رحمه الله د هغه مریدو نو هغه ته په څه خبره باندې قار وکړو نو د خانقانې بار وښکو د خانقانې بار وښکو په خبره پوه شي اوس خو که دلته په خانقاه کې د یو ملګري ته سمه خبره مو کړي ایسته مرور شي خبره باندې پوه شوې نو بیا خفوي هغه د خانقاه نه وشړو او یوازې په خانقاه کې چې کوم دی هغه دواړه نه په سوونو باندې خلکو نو هغه لاړ نو بار چې کوم دی نو د خانقاه په دروازه کې بار پرلتو او کېناست چې کله تانوي صاحب د خپل کار نه اوزګار شو او بار راوته کور ته یاسته چې وی قتل نو خواجه صاحب هغه ناست دی نو دی ورته وایي چې خواجه صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں دسے کہ هغه ورته وی اگر تو در نہ کولوگے تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا دې خبرې ته خیال کوئ اگر تو در نہ کولوگے تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری که ته مې دننه نه پرېږدې نو زه هم ستا در نه پرېږدم ستا دننه حکومت دی زما بار حکومت دی زه به دلته ناست یم ته هلته کښېنه تانوي صاحب وخندل ځان ته یې رانږدې کړه راځه بچیه راځه راځه بچیه راځه خبره پوه شوې انسان په زړه کې د یوې رحیمانه خبرې رحم راتلی شي نو هغه خو ارحم الراحمین دی نو دا ور به ډبې پرېږدې به نه قلارېږي به ترې نه بس غواړې به غواړې به څو ځله به غواړې په لکونو پیرې به غواړې په یو ځل نه نو یو دا کوشش کوه دغه مخکې ملګري کومه خبره کړې وه چې یو دی صورت اخلاص 200 پیرې پابندۍ سره وایه او لا حول ولا قوة ختم کوه 1500 پیرې مخکې رسو سلسل پیرې درود شریف او دا 200 پیرې صورت اخلاص پابندۍ سره وایه انشاءالله الله پاک حالاتو کې خواله راولي او بس د الله نه غواړه نو صلات حاجت کوه تهجد کوه د تهجد له پاسېدل ځان باندې لږ ټول ملګري کوشش وکوي چې ځکه چې دغه وخت کې الله وایي هل مم هغه نور ټکي پرېږده دا یو ټکی هل مم مسترزق فارزقه څوک زما نه رزق غوښتونکی شته چې زه ورله رزق ورکړم نو چې مونږ کمبل له پونده ورکړي نو خو رزق نه غواړو که نه هل من مستغفر فاغفر الله څوک غوښتونکی شته چې زه ورته بخښنه وکړم د چا څه حاجت شته
نو چې موږ دغه وخت کې ورته نه پاسو ته تجربه وکړو ته پاسه یو څو ورځې انشاءالله حالات به دې الله تعالی بدل کړي حالات به دې الله تعالی بدل کړي خبره باندې پوه شوئ بېګاله به څوک وایي زه به تهجد کوم انشاءالله ما ته هم لږه دعا وکړئ زموږ خوند کار مې خراب شوی دی خبره پوه شي بیمار یم تکلیف یې راته نو هغه دغه دی دا یا د ورځې 14 پیرې ډوډۍ وخورو یا د سهار نه ماښامه پورې ډوډۍ میلاو نه شي دونه مصروفیات راشي که نه نو ستړي شو ستومانه شو تاسو غرمه ډوډۍ خوړلې ټولو خوړلې په ایمان یې ووایه چا نه ده خوړلې دوه درې ما هم نه ده خوړلې سهار مې یوه پیاله چې او نیمه ډوډۍ پراټه ورته وایي که چې بیا تر اوسه پورې مې بغیر د اوبو نه بل څه نه دي کړي خیال کې مراله نو داسې وکوئ چې د پېشمني پاسېدل کوئ پېشمني پاسېدل کوئ ما ته هم دعا کوئ ځان ته هم دعا کوئ ما ته هم دعا کوئ چې خدای پاک دا اسباب د هر څه برابر کړي ښه دا ملګری وایي ښه جی میں خواب میں سام دیکھتا ہوں اس کی سر انسان دا مرګوي خوب مې لیدلی خو سر یې د انسان په شانتې مار مې لیدلی خوب کې او څلور خپې دي او الوزي او زه د خلکو منځ کې ولاړ دا مار ما یاری دا شیطان دی نو په ښه شکل کې راځي تا ته او هغه تا ته وسوسې کوي د دین د احکامو نه دې منې کوي د پیغمبر د طریقو نه دې منې کوي استغفار وایه اعوذ بالله وایه الله به یې د هغې نه حفاظت نصیب کوي که د یو ملګری وایي که د چا نه مونځ وشي نو کور کې مونځ کولی شي نه جومات ته به راځي جماعت یې نه لاړه جومات خو نه څه چلو شو جماعت یې نه لاړه د جمع د ثواب نه محروم شي نو د جومات د ثواب نه خو ځان مه محروم کوه که نه د جومات د ثواب نه ځان مه محروم کوه جومات ته راشي جومات کې مونځ وکړه دا قیام په حالت کې دا خپې څو نه کولاو دا چې داسې خوارې ګوتې په منځ کې راځي دونه کولاو داسې حالت به نه ودرېږي دا اهل حدیثو په شانتې هغې ریوانه حالت ودرېږي ته وایي پرون یې سنت کړی دی خیال کې راله نو دا داسې مناسب ودرېدل چې دا خوارې ګوتې سبق داسې دا یو ملګري خوب لیدلی دی لویه قصه ده خو اوس مې بیعت کړی دی مخکې مې بیعت نه و کړی خوب کې مې دا لیدلی دي چې زه سجده کوم مانځه کې او زما نګیر چاپېره ماران دي دا ماران چې کوم دی د شیطان حمله ده او دا د مثال شیطان دی مخکې وروستو چې کوم دی یو سړی دی هغه ما بچ کوي ډېر ښه خبره ده مطلب دا چې ته د علماو اتباع کوه د هغې په وجه به د دغې نه بچ کېږي او نور خلک سه وروستو هغه په ما پسې دي او زما کور والم زما سره د مدینه منوره کې
په زړو کوڅو کې ګرځمه منډې وامه یو ضعیف العمر سړی مې ولیده او هغه چې کوم دی نو دا ووایي چې د هغې سره خپل سړي مو هغه ضعیف العمر بوډا سړي زما نه وروستو چې کوم خلک وو هغه ټول یې مړه کړه دا اصل کې تا ته نقصان رسولو والا شیطانان دي هغه د هغې د مشر د عمر دی ته اشاره دی ته چې نیک سړی دی او عالم دی د هغې په وجه خدای پاک ته چې کوم دی بچ کړی د مصیبت د هغه نه هغو ته یې ما تعالی خپل کارډ درکړی په کارډ مې ته نشان لګولی دی مطلب دا قرآن او دین حدیث دا مونږ ته چې کوم دی راغلی دي او د دې بزرګ جامې سپینې دي د اشاره دی خبر چې سپین دین ته داخل شي نو هر څه به سپین وي یعنې روښانتیا به راشي لوی قد والا دی لاس کې امسا ده نو دی وایي چې ما دا خوب مخکې لیدلی او اوس مې بیعت کړی نو خوب ښه دی مقصد دا دی چې څوک نقصان رسوي تا ته که هغه انساني شیطانان دي او که پیریاني شیطانان دي د هغوی نه به الله تا ته حفاظت نصیب کوي په دغې لحاظ باندې چې ته د علماو اتباع او تابعداري کوې ښه دا ملګري خوب مې لیدلی دی د شپاتی ونه ده په خپل هم تېښولم نورو خلکو له هم ورکوم بیا چې کوم دی د ام ونه خو هغه خربوزه ده هغه د دې مطلب دا دی چې نیک اعمال کوه الله پاک به دې په رزق کې فراخي راولي او داسې طرف نه به رزق درکړي ستا به ګمان هم نه کېږي دا د اونډۍ کار کول څنګه دي د دې اوس ما ته پوره تفصیل نه دی معلوم که اونډۍ کار داسې چې هغوی صرف هغه خپله مزدوري چې کوم سرکاري ته ور باندې د هغوی دپاره مقرر وي چې دونه پرسنټیج به اخلي د خپل د دې دا محنت او خواري پکې نو بیا خیر دی خو که ناسته هغوی زیاتی او ظلم کوي نو بیا هغه ناجایز دي هغه خو د هغې پوره تفصیل معلوم نه دی آیا چې څه دی لہذا که تاسو کم معلومات وکړه دي نه پوره لیکل ما ته راوړي نو زه به ته بیا جواب درکړم دا ملګری وایي زه د شپې سملمه نو بیا منزل د قرآن لولمه که په یاد ورته یادي خو بیا خیر دی خو ښه خبره ده چې سړی ناست دي دا به زیاته ښه خبره وي ښه دا وایي چې دا کوم ذکرونه مونږ ته راکړی شو په بیعت کې دا په هر حال کې کولی شي په تللو کې په راتللو کې په ناسته په ولاړه په ملاسته په اودس کې بې اودسه هر حالت کې کولی شي دا د شیطان وسوسه ده چې تا ته کوي چې په ولاړه باندې دا چل دی او په ناسته باندې دا چې ټیک ده دا زیاته ښه خبره ده چې ته جومات کې کښېنې کور کې کېنې مخ په قبله کېنې د تحیاتو په شکل کېنې دا خو ډېر ښه خبر خو چې نه نو بیا بانې بانې ذکر ته نه جوړې هر حالت کې کولی شي ښه خیر دی دا په یو ځای کېناستلو موقع نه میلاویږي نو په تلو راتلو کې دا تسبیح ځان سره هر وخت کې ساتئ نو په تلو کې په راتلو کې مدرسې ته ځي سکول ته ځي کالج ته ځي دکان ته ځي کاروبار له ځي واپس راځي هلته دکان کې ناستې کاروبار کې کولی شي دا وایي چې کور کې ډېر مشکلات دي د کاروبار پر وظیف دا قل هو الله احد دا چې کوم دی نو 200 پیرې وایي او دا لا حول ولا قوت ختم کوئ انشاءالله خدای پاک به دې په برکت خیر نصیب کړي دا ملګري تپوس کړی دی خو ځان یې پوه کړی نه دی ځان یې په دې خبره ځان پوه کړی نه دی مولا تقریر کو ماسخوتن نو خلا یو سړی ورته ناست
نو هغه اوده شوی و چې چا اورېده نه اوده شوی و دا ملا صاحب لګیا و چې مسواک کې دا فایدې دي او اویا فایدې دي دا سارا خلکو ته وی ملا صاحب بیګا ډېر ښکلی تقریر وکړي چې بکواس کې اویا فایدې دي ما په دې بیان کې خبره وکړه چې د رسول الله مبارک داغه نور نبوت چې کم بدن ته منتقل شوی دی نو هغه بدن پاکیزه دی خبره باندې پوه خو نو مشرک ته نه دی نقل شوی که نه مشرک ته نه دی نقل شوی هغه بدن پاکیزه دی خیال کې مرازي دا منتقل کېدل په بله طریقه باندې هم کېدی آدم علیه السلام ته څنګه منتقل شو آدم علیه السلام ته بس خدای وغوښتل منتقل شي خیال کې مراله او دا ذاتي خبره زمانه ده د حدیثو خبره ده دا چې کوم دینو تفاسیر لیکلي دي روح البیان لیکلي روح المعانی چې کوم دینو دا خبره لیکلې ده سیرت حلبی لیکلې ده بلا د سیرت کتابونو دا خبره لیکلې ده مطلب باندې پوه شي چې ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و نو ابراهیم علیه السلام پلار دی مشرک نو ابراهیم علیه السلام خو چې کوم دینو مشرک نه و که نه هغه ته به بل طرف نه دغه د نیکه طرف نه به را منتقل شوي که نه د نیکه طرف نه به را منتقل شوي دا نوري نبوت ښه نو ځان په خبره پوهوئ لږ شانتې ښه د مسواک نه بکواس مه جوړوئ ما نه خبره بیا اوږده شي ما بیان کړی یو ځای کې مې نبي علیه السلام مرچکی نه دی خوړلی او دا مې ورسره مرچکی حرام نه دی حلال دی خو ښه څیز نه دی نقصانی دی نبی علیه السلام نه دی خوړلی بل یو کس وی ملا صاحب زمانو مې هغسې وی تقریر کوي چې مرچکی حرام دی نبی علیه السلام نه دی خوړلی خیال کې مراله نو لږ ونې خبره په غور باندې اورئ پوه شوې ته وګوره دا بیان واپس بیا وګوره چې دا ما پکې څنګه ویلي دي ښه دا یو ملګری وي چې په خوب کې پاسمه ګرځمه نو مه ګرځه که نه وظیفه راته وښایه زه هم د دې وظیفه خو به دی چې دا یو لاس او یو خپه سړی وتړي دې کټ پورې چې دی پاسي نو به خپله رایخېږي تاسو خیال ته راغله یو زمونږ یو طالب العلم و ډېر پخوانی خبر ده هغه د شیرګل دارالعلوم کې طالب و د حضرت محترم صاحب رحمه الله د هغې په جومات کې اوسېده نه به د شپې په خوب کې پاسېده نو یو ځل یې پاسېدلی نو خوړ ته روان شوی نو هغلته یو قبر دی مسافر بابا ورته وایي وایي یاره چې هلته ورسېدم نو رایخ شوم وایي خو چې دا خو چې رایخ شوم چې ومې که دا خو خوړ دی وایي راشد مې وایي چې کته 2 سیکنډه کې بیا رارسېدلی وم دا داسې کېږي زموږ یو ملګری و هغه هم داسې پاسېده د اوچ دی هغه به پاسېده په دې خوب یو ورځ یې پاسېده څه خبر په زه ورپسې سمله مردار ده یو ټک مې ترې وښکند رایخ شو دا اوده دی ښه بس یو خلاص مې ترې تېر کړه که نه سړی رایخ شو دا بیماري ده دا ما خو پکې دا نورې خبرې د مزاح وکړې دا بیماري ده دا دماغي کمزوري ده د دې دپاره دا کوشش کوئ چې دغه کومه وظیفه زه عام طور خیم دغه وایې 21 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم یوه پیره سورت فاتحه 6 پیرې آیت الکرسی او دا آخري 3 سورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب دا وایا اول قبلې ته او بیا د څلورو واړو طرفونو ته اسمان ځمکې ته شوف کا او په لاسو شوف کا په ټول بدن راکاږه انشاءالله داسې حالت به درته بیا چې کوم دی نه راځي ښه دا بیا دا تپوس کړی چې مونځ فوت شي نو کور مونځ ټیک دی نه دی ټیک جومات ته به مانځه راځي مونځ جمع فوت شوله جمع درنه فوت شوله خیال کې راله نور مونځ به په جومات کې کې ښه دا نه دا شفیق ناظم صاحب ترور وفات شوی 4 بجې جنازه خدای دې وبخي دا
د سالانه اجتماع دپاره د ملګرو ترتیب برابر کړی دی نو زه خو ډېر ستړی یم خو نه مې پرېږدي زه یم تاسو کوئ کار خدای پاک به پکې برکت اچوي خو دوی ته به خامخا راځي نو د زیارت په ورځ باندې 21 تاریخ به راځي که نه د زیارت په ورځ د مازدیګر د مانځه نه پس به خټ کلي کې اتیانو نه ښکته دا خټ کلي کې د مازدیګر د مانځه نه بعد بیان وي او د ماښام د مانځه نه بعد به د درګیوالو په جومات کې وي او د ماسخوتن د مانځه نه بعد به د کریم آباد هغه د شیشو جومات ورته عام طور خلک وایي هغې کې به دا 3 پروګرامونه نو دې کې چې کوم خواوشا متعلقین کسان دي هغه خبر هم کوي تاسو په خپل هم خبر شئ د لرې ځای کسان خو خیر دې پروګرامونه نه شي راتلی د هغوی په خپلو علاقو کې پروګرامونه مقرر دي خو د خواوشا ملګري هغه د پروګرام له راځئ د زیارت په ورځ د مازدیګر د مانځه نه پس خټ کلی اجمل ته که نه دا د دې او د ماښام د مانځه نه پس درګیوالو جومات کې عمران د جومات کې دی که بل جومات کې او د ماسخوتن د مانځه نه پس چې کوم دی هغه کریم آباد کې چې په هغې کې زاهد مولوي صاحب امام دی سبا ماښام هغه څه وخت دی او مازدیګر ډوډا بابا کې سبا له مازدیګر هغه علماو ته خطاب دی نو هغه به هغوی راغونډېږي هغه د علماو سره تعلق ساتي لږ علمي غوندې خبرې دي نو هغه ستاسو عامو خلکو دپاره مناسب نه او ماښام نه بعد بیا ډوډا بابا کې جومات کې بل جومات دی هغې کې چې کوم دی د دې دغه په حواله باندې انشاءالله بیان به وي ښه د دې اجتماع په حواله باندې درود شریف وایه الحمدلله ټول حاجات پوره کړي دنیا ښایسته کړي آخرت ښایسته کړي د هر قسم آفات و بلیات و مصائب و تکالیفونه مصیبتونه نه دوی ټول ساتي هر قدم په تله نیکۍ کې واچې په هر قدم ګناه معاف کې درجات عالیه د ټولو نصیب کې ته رحم وکړي کرم وکړي الله مونږ ډېر محتاج یو ته حاجت روای الہ العالمین دا اجتماعات تبلیغی اجتماعات عالمی هغه د ریوین اجتماعات را روان دي خدای د هغې حفاظت وکړي د هر قسم انسانی آسمانی آفات و بلیاتونه حفاظت نصیب کړي دا زمونږ اجتماعات چې کوم واړه اجتماعات کېږي یا سالانه اجتماع الله د هر قسم انسانی آسمانی آفات و بلیاتونه حفاظت نصیب کړي د دنیا د آخر خوشحالۍ د ټولو نصیب کړي او دغه دا مات ګډ خدمت خدای دا زمونږ دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي څومره ملګري په دې اجتماعاتو کې شرکت کوي خدمت کوي مالی تعاون کوي الہ العالمین هغه ته په خپل دربار کې قبول کړي او دا زمونږ د ټولو دپاره د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځي صلی الله